بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لبخان شیرپایم خبره ترې کومه په صحت په معاملاتو باندې بیا په خاصه توګه د 400 په هسپتال باندې خو تاسو ما سره دا کوم ویډیو ګوره. د دې ویډیو باره کې معلومه شوې ده چې دا د 400 په هسپتال کې یو ټیکنیشن دی. دغه ټیکنیشن ته د خو په ملي بګت باندې رسیدلی د سب په بلډ بانک کې څو میاشتې وړاندې د زوی چې کوم دی په دغه بلډ بانک کې په غیر قانوني توګه باندې گرفتار شو گیر شو. د دې 400 هسپتال ایمس هغه په مهربانه شو او هغه دا موقع وړاندې کړ چې د زوی کوالیفاید دی. نو کوالیفاید خو په دې 400 کې ډیر زیات ګرځي. په کار دار چې دغه بلډ بانک ته دغه شانتي ډینټل ته نور ځایونو ته به دا کوالیفاید کسان چې کوم دی هلته کې کینی. نو دا د ایم اس موقع بو. خیر هغه خبرې له چې کوم دی نو جواز را پیدا شو په د باندې دغه تورونه ډیر زیات شو. خلکو په ډیر زیات الزامونه لګل چې دی بلډ بانک نه وینه د وینو بیکونه چې کوم دی هغه غیبیږي. د رزړ هسپتال ته ترانسفر کړ. چې د رزړ هسپتال ته ترانسفر کړ نو د ایم اس بیا چې کوم دی نو ځان ته راوسته او ځان سره ګرځي. د دې کس چې نوم یې ښودلی کېږي خالد عثمان نوم د ښودلی کېږي. د دونه پاورفل دی په دې هسپتال کې چې په دې هسپتال کې ډېر سینیر ډاکټر دی. دا سیکرټري هیلث راغلی دی. دا سیکرټري هیلث سره چې کوم دی بل څوک نه ګرځي، دا ټیکنیشن ورسره په دوره کې ګرځي. دا زموږ د پښتونخوا د سیکرټري هیلث عزت دی چې هغه له څه عزت ورکړه چې یو ټیکنیشن هغه د سره په دغه هسپتال کې ګرځي. خدا اوس چې کومه ویډیو ګوره دا د یو سینیر ډاکټر په کرسی کېنولو شوی دی د ایم اس او باقاعده په دې ویډیو کې د مریض نه تپوس کوي چې تا ته څه تکلیف دی، ښه دا د هغوی ځان له راواله، ستا دستونه لري، ستا خېټه خرابه ده. دا زموږ د هسپتال حال دی. اوس ډیرو خلکو ته دا پروپیګنډا خوره شوې ده د ډاکټر د ایم اس نه د نمونې نه چې څوک تپوس وکړي نو دی ویره د لګانې راکړي دي. نو عجیبه عجیبه نومونه چې کوم دی نرسو ته د میخې د غوانه دا لفظونه چې کوم دی په دې هسپتال کې استعمالیږي. ډاکټر ته چې کوم دی د له دوس استعمالیږي. ډاکټر طبقه چې کومه ده ډاکټرۍ ته چې څوک رسي نو دا سب په اسانه نه رسي. کم کس چې په کلاس کې قابل وي د هغه به ړومبې میشن سوي وي زه ډاکټر جوړېږم. ډاکټر دویم چې کوم دا مسیحه ده. د ډاکټر د ښه اخلاق سره چې کوم دی مریض 50% ټیک شي. اوس وی ډاکټران مې د هسپتال نه لرې کړل. عدالت کې خو هغه کیس هم بیله 14 ډاکټرانو څه هم پې ثابت نه کړل. خو دغه 14 ډاکټران چې کوم دی د دې هسپتال ستنې وي. سو ایم اس چې به راغی نو هغه به کرپشن ته نه پرېښوده. ړومبي خو هغوی ته مخه ونیولې شوه. بیا دلته سلطان محمد خان وزیر قانون هغه چاپه ووخله. هغې کې دا خالد عثمان او د سره نور د اکاونټ 9 کسه وو. دا سوات شانګلې ته ډېر لرې بدل شو. په کرپشن کې مشهوره ده. شروع کې د هغوی په دې هسپتال کې د کرپشن نه د ناکردو نه بل څه کردار نشته. هم نومونه دي، نومونه مخې ته راغلي دي. انتظامی تم پته، ایجنسو تم پته ده، د کرپ وزیر صحت تم پته ده. د ځان ته ماحول جوړو هغه د سلطان خان هغه اړه د خپو لاندې که او په اوچه بدماشۍ باندې د وزیر صحت او د ایم اس د بد اخلاقه ایم اس چې کوم دی دغه کسان چې هغې کې دا ټیکنیشن مو اکاونټنټ کې چې څونه کسان ناست دي هسپتال ته مو سره راځي. دا کس ما بل ورلیده چې د ځان سره څه پرایوټ کسان د 400 چوک ته رایستي وو او احتجاج یې ورله کوم چېرې څه لوبه ده. دا کمې خبرې چې سره کوم په پروف باندې چې د ټیکنیشن نه یو ډاکټر جوړ کو زوی چې کوم دی هغه کوالیفاید دی نه په هسپتال کې نوکر دی نه د هسپتال ملازم دی نه یې دغه ډیګري اخیستې ده او دغه ځای کې چې کوم دی نو هغه کېنولې دی. نو په دې حالاتو کې دغه سینیر ډاکټران ډیوټي به څنګه وکړي چې تا سره کلاس 4 او ټیکنیشن کینولي. اوس راتلونکي وخت کې خدای مې پاتې شو نو سویپران د 400 هسپتال سویپران به چې کوم دی د مریضانو چیک اپ کوي. د دې کسانو د لاسه چې په کرسو ناستي یو شمېر زنانه مړې شوې بلو د سرډېرو د زنانه قصه به تاسو کتلې وي چې همدغه شانتې ناپوهه کس هغې ته ډرپ خېجو
ماشومان مړه شو. اوس یار ډاکټر طبقه د داسې خلکو سره به ډیوټي کوي، د داسې خلکو ماتختی کوي. ډاکټر به د سویپر ماتختی، د کلاس 4 ماتخبي، کلاس 4 به برید تاوي، سویپر به ورته بدماشي کوي. دا د دې MS د دې نمونې د لاسه 50 ته پورې ډاکټران دې وخت کې د دې MS د دې بد اخلاقۍ او د دې رویې په وجه باندې په هسپتال کې ډیوټي نه کوي. نو خو په 400 کې 4 MP ګان دي، 2 منېګان دي. خدارا د قام سره مخلصه شي، د دې قام فکر وکړي، نور د قام سره دا ظلم پرېږدي. دا کرپ وزیر صحت چې دا څه خربي استعمال کړي په دې 400 کې د رزړ هسپتال نه بیچو جوړ کړه، د 400 هسپتال شړ شو، کلاس 4 سویپرانو ته پاتې شو. په دې باندې رحم وکړي. دا تپوس په درنه په الیکشن کې هم کومه، دا به ته زه در یادوم. دا کومه بې حسیم چې وکړله، کومه ناکردیم چې وکړله، تاسو نښتې په درنو باندې کسان روباسه، کسان دغه خلم دې ته پاتې شو چې بله 1400 کسان چې کوم دی نو درنې له لاړل. د درې واړو تحصیلونو نه وجه څه وه؟ وجه دغه وه چې تاسو خو په نورو مزو چرچو کې نښتې. د صحت معاملات خراب، 2 میاشتې وشوې، د ایجوکیشن افسر نشته په دې 400 کې، 2 میاشتې وشوې. ښه د تعلیم محکمه بغیر افسره چلی. نو کتونکو خو چرې په دې صوبه کې واقعي حکومت وي، واقعي دې کسانو ووټه د خدمت په توګه باندې اخیستې وي، نو د الکس نه د دې دونه مرګونو تپوس پکار دی. یوازې دې نه دی ښه، د سره 8 نور کسان دي. دا څونه مرګونه چې وشي دې تحقیق وشي، بیا وي الله ته منظوره وه که نه، نور یې په دې دنیا نه وه که نه، خود الله ته منظوره وه چې ته دې لګیا یې په موبایل کې دې لګیا یې او ته دې په کلاس 4 په سویپرانو باندې مریض ګورې، او تا دې په ایمرجنسي کې دا توپیټک او دا سکین او دا الټراساونډ ډاکټران کینولي وي، میډیکل سرجنان پکې کېنوه کوم چې د ایمرجنسي باندې پیږي. دې وخت کې ډېر د ګډوډۍ سره دا حالات روان دي. کتونکو تاسو وایئ چې د الف خان شیرپو دا ذاتي لانجه ده، نو هرګز مې ذاتي لانجه نه ده. زما ورسره عدالت کې کیس روان دی او زه به یې درله جیل ته لیږم. خو دلته کې خو قام هم دی که نه، د هسپتال هم خال دی که نه، دلته کې دا څه روان دي چې په کلاس 4 باندې دا خبرې تاسو ته نه ښکاري. د دې نه پس هم دا وایي MS چې راغی نو هسپتال خالات کلاس 4 سویپرانو ته ورسېد، دې ته ویښه شو، هرګز نه دی ښه شوی. زما په عدالتونو باندې بروسه ده، انشاءالله ما ته خو به انصاف ملاویږي. خو د 400 خلکو ته د دې MPګانو د منېګانو کوم چې د PTI دي د انصاف توقع ته نشته دی. خو بار بار به ورته وریادو او د دې غوږونو نه به دا باتې وباسو چې دوی ذهن ته دا خبره ورسي چې 400 په هسپتال کې کمې ناکړدۍ، کمې بد اخلاقۍ، کم حرکات روان دي. زمونږ نرسانې، زمونږ ډاکټرانې دې وخت کې غیر محفوظه دي. د ګایني یونټ او چلډرن یونټ چې 400 هسپتال نه ختم شو، هغه واټ کې څه کېږي، دا ټولې خبرې دا به ښایو. خو دا خو مېرته د دې کس چې دا کلاس 4 ټیکنیشن چې کوم دی اوس د 400 په هسپتال کې مریضان چیک کوي. لہذا قوم ته مې دا خواست دی چې د چانه قرضدارو کې پرایویټ کلینیک ته بوځئ، خو دې کلاس 4 له سویپرانو له مریض مه بوځئ، ځکه چې یو شمېر مړه شو. څه به کوو؟ نو سرکاري هسپتال خو غریب له جوړ وي، خو غریب له جوړ هسپتال چې کوم دی کوم اړخ ته کلاس 4 سویپرانو ته پارېسته شو، او یو MS دی هغه بس دوی ته د سرو زرو مرغۍ جوړه کړې ده او دا 4 MPګان او 2 منېګان ته تاویږي او ټوله 400 بل سایډ ته غورځولې ده. نو فیصله په تاسو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.